پس مخ د ځمکه غوره ځایونه جوماتونه دي. او دا نوم ولا چې ښودی دی دا ولا حضور پاک ښودی دی. زمونږ د عبادت ځای ته مسجد وای، ځکه حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا، چا چې د الله دپاره جومات جوړ کړ. او بیت الله ورته وای د خدای کور. قرآن شریف کې الله وی دا نوم ولا الله ښودی دی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، وی لومبی کور د الله کور هغه دی چې په مکه مکرمه کې جوړ شوی دی. نو بیت الله د خدای کور، دا مطلب نه دی چې الله پکې اوسیږي او یا پکې الله استراحه او دمه کوي او یا پکې ډډه لګوي. الله شکر دی ردی سیدونو نه پاک دی، جتې وده نشته. خدا د شرافت نسبت دی. د یو سړي کوری پکې اوسیږي نه په کرای ورکړي او بیا هم خلک وایي دا د پلان کې کور دی. د یو سړي کوری او د مسلمان د فائدې لپاره جوړ کړي، نه په کرای اخلي چاله خیراتی ورکړي لکه دا اوسېږه پکې، او نه په خپل اوسېږي او بیا هم خلک وایي دا د پلان کې کور دی. نو لازمه نه ده چې کور کې د خلک سکونت وکړي او پکې اوسي. نو نسبت د دې جوماتونو بیوت الله ورته وایي یا بیت الله ورته وایي، دا الله ته د شرافت او د عظمت او د تعظیم دی. لومبی جماعت په مخ د ځمکه کم یو جوړ شوی دی، هغه بیت الله والا. قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، وی لومبی کور دا په مکه مکرمه کې جوړ شوی دی. بکه ورته وایي، بکه د مکې نوم دی. مکه په عربی کې نوم ته وایي د انسان دا نوم د انسان مینځ دی. نو تقریبا دا مکه مکرمه د دنیا د آبادۍ مینځ دی. ځمکه او اسمانونه دا الله پیدا کړي دي. ځمکه لا نه وه پیدا او اسمانونه پیدا. ځمکه هسې مخکې جوړه ده خو خوروالی رستو شوی دی. والارض بعد ذلک دحاها، وی خدای پاک یو ملغلره پیدا کړه، هغې ته الله د قهر په نظر وکتل، نو هغه ویلې شوه. نو د هغې نه لوګې پورته شو، د هغه لوګي نه خدای پاک اسمانونه جوړ کړل، او په هغې زګ راغی چې هغه ویلې شوه او بس شو. د زګ نه الله ځمکه جوړه کړه. نو اسمان مخکې جوړ شوی دی. اسمان دا خشتواله مخکې دی، اسې ځمکه مخکې جوړه ده، اسمانونه رستو دي. خو ځمکه چې خدای بیا خوره کړه او غرونه پې جوړ کړل او اونې بوټي پکې زرغون کړل، دا د اسمان نه پس ده. نو فرشتو به بره په اسمانونو کې یو کور د بیت المعمور ورته وایي، په اووم اسمان کې هلته به عبادت کو، او د هغې په برابري په سیدې په محاذات کې په لومبي اسمان کې بله کوټه د بیت العزت. فرشتې هلته بیت المعمور کې اوس هم عبادت کوي. حضور پاک فرمایي وی دومره فرشتې دي د الله چې روزانه او یا زره فرشتې په دغه بیت المعمور کې عبادت کوي، او چې کمې فرشتې یو ځل عبادت کړي تر قیامته پورې نمبر به یې رانشي. څومره مخکې جوړ شوی دی او قیامت به کله راځي. نو چې ځمکه خوره شوه او په ځمکه کې دا بوټي او غرونه ودرولی شو، نو الله فرشتې راولېږلې. نو فرشتو الله ته درخواست وکړه چې پروردګاره مونږ خو بره په اسمان کې عبادت کو، ستا یو کورو، ځمکه کې به مونږ څنګه چل کو. نو الله ولا یو کور ورکړ، یو کوټه د زمرد په کاڼي کې الله ورکړه. نه پکې میخ شته او نه پکې جوړ شته او نه پیون، یو کاڼي ډډ خشته ښکلې کوټه پکې الله جوړه کړې وه یو کاڼي کې، او هغه الله فرشتو له ورکړوي دا یو ځای. او دا چې کوم ځای موجوده بیت الله دی دا ځای ورته وښو، وی دقه ځای کې کېږدی او ځای اوس دقه هلته خپل عبادت کوی، د دغې کوټې نه طواف کوی او که مونځ کوی نو مخ دې کوټې ته کوی. دا لومبی کوټه په مخ د ځمکه فرشتو راوړه د جنت نه، دا لومبی جومات شروع. او دا غي جمعات دومره حیثیت ته کې نن د دنیا په ګډ ګډ کې خلق منځ کوي او سجده کوي الله ته کوي، خو دقه کوټې ته به مخ کوي.
او د دنیا ګټ ګټ نه اهم عبادت حج د سړي زی او عمرې لذي نو دغه کوټې نه بتاویږي چې دغه کوټې نه تو نشي نو حج نه قبلېږي او نه عمره قبلېږي. اوس خو ډېر لوی جومات شوی دی، هغه زمانه خو کوټې ولګو، اوس لوی شوی دی. اوس دومره لوی شوی دی چې د حج په زمانه کې په وخت کې دا 30 لک او 40 لک خلک په یو ټیم په دې جومات کې په مانځه کې ځایږي. لاندې تیخانې دي او بیا لومبې چت دی، بیا دویم چت دی او ورپسې بیا دریم چت دی او د دریم چت نه غیر چاپیرا لویه توسیه د خلک پکې ودرېږي او سعودي حکومت لګیا دی نور وسعتم پکې پیدا کوي چې دا مشکلات پکې ختم شي. ځکه بعضې خلک په دې سخت رش کې په بازار کې ودرېږي چې د بازارونو درېدل پکې ختم شي. نو لومبې جومات لومبې د خدای کور په مخ د ځمکه د بیت الله دی. بیا زمون په امت کې د حضور پاک مبارک دراتلو نه پس لومبې جومات کم یو شو، بیت الله شو، مخکې نه مو رستم شو. او حضور پاک مبارک چې بیا مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو چې هجرت حضور پاک مبارک وکړ په مدینه منوره کې یو علاقه د عوالی وته وي. اول ته یو خاص کلی دی، هغه کلی نوم قباء ده. هغې کې پیغمبر علیه السلام 14 ورځې او یا 40 ورځې دیره شو. نو هلته یې لومبې د جومات بنیاد کېښود. رونو دا د مسلمانۍ طریقه ده چې یو ځای کې کلی آبادېږي جومات ته ځان له مخکې جوړوي. زمونږ خلک کلی مخکې جوړ کړي او جومات پکې نه، نو بیا یو ته مینت کوي او بل ته مینت کوي. یاره یو مرله ځای جومات له پکار، یاره یو 2 مرلې جومات له پکار دی، سوالونه کوي. داسې نه پکار. مخکې نه چې کلی جوړه او آبادي کې نو چې دا چا ځمکه د هغې خرڅوي هغه له پکار دی چې دا 10 جربه او دا 20 جربه او دا 40 جربه ځمکه زه خرڅوم او پیسې په نغدوم، دا کانال به د خدای کور له پکې پرېږدم کنه، دا دومره بچو له خرڅوم او دا دومره په جربونو ځمکه دا د خپلې ښځې دپاره او د خپل ځان دپاره خرڅوم او د خپل موټر او د خپلو چکرو دپاره خرڅوم. نو دا یو کانال یا دا 10 مرلې ځای دا به د خپله خیرت د جوړولو دپاره پکې پرېږدم. نو نه چې څوک کلی آبادۍ نه د هغې ورته دا توجه وي او نه د هغه سړي چې هغه کم خړې ځمکه جوړوي خرڅوي. رونو د شریعت قانون دا دی، ګوره د حضور پاک طریقه باندې چې مونږ عمل کوو هله به مونږ کامیاب یو. نو چې قبا ته لاړل د ټولو نه مخکې د جومات انتظام وکړو. وی یو جومات دلته جوړول غواړي ځای به څوک ورکړي. یو صحابي د حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه اعلان وکړ صاحب زما د ځمکه کې چې څومره دې پکاري دا وقف. حضور پاک مبارک وی ډېره ښه ده، خدای دې قبول کړي او پکې د بنیاد کې خودو کار شروع کړ. څومره اهمیت دی د جومات، ټولو نه لومبې کار د جومات شو. او بیا پیغمبر علیہ السلام مبارک پخپله پکې خدمت کوي. څومره نیازبین وجود او څومره الله ته خوښ شخصیت او خدمت پخپله کوي. یو صحابي فرمایي کاڼی به یې راواغېست یا کچه خښتې، وی مونږ به ورمنډې کړې مونږ به ترې واغېسته چې صاحب تاسو به نه کوئ. وی مونږ به ترې واغېست هغې به زر بل ته ګوتې کړې، وی مونږ به ترې هغه واغېسته. مونږ ورته وی حضرت دا تاسو څه کوئ؟ زمونږ نور پلار در نه قربان، تاسو به دلته ناست یې تماشه کوئ او دا خدمت به مونږ کوو، دا به مونږ جوړو. وی ولې؟ ستاسو ثواب د جومات د جوړېدو خوښ دی او زما نه دی خوښ. یو صحابي وی قسم دی، وی ما د حضور پاک صادر په سر و، هغې به اکثر صادر په سر و، کمیس یې کم اغوستی دی، کمیس په ځای به یې صادر تاوم. وی ما د حضور پاک مبارک صادر وغورځېد نو مې دې سینې مبارک او په خېټه مبارکه نظر شو. وی قسم دې د هغه بنیادونو هغه خاورې او دوړې پې د پاسه پرتې. د جومات کار دونه اهم شی دی او د جومات کار دومره د ثواب شی دی او دومره د عزت او د برکت شی دی چې خود حضور پاک مبارک پکې خدمت کوي او خپله پکې کوداله وای او خپله پکې تیږې ږدي. د امت ته ښایي چې ګورې غټې او کره کوټې او که عالم او که غیر عالم
او کنے کے او که غیر ارسنگا چیئے دا جماعت خدمت کوا پخپل حضور پاک کرے اگا صحابی چاچی جماعت تزیو بخصون خوش قسمت اللہ اکبر دا حیران شو دومره خوش قسمت شو چې هغه جماعت اقن آباد دی دا سور لسوا کال پی تیر شو تر اوسه پورې آباد دی او څوک پکې منځونه کوي اکثریت پکې د حاجانو او د عمرې والا مسافرو منځونه د دنیا د ګټ ګټ نه خلک راځي او هغه مسجد قباء ته دیو پکې منځونه کوي د ګټ ګټ داسې حاجی نشته په مقدس مکه چې د حج د لاړ شي او په مسجد قباء کې منځونه کوي او داسې عمرې والا په مقدس مکه نشته ډېر کم بی چې هغه لاړ شي او په مسجد قباء کې منځونه کوي ځکه حضور پاک به هر خالی مسجد قباء ته ځه کله به پیاده کړه او کله په سورلی ته او حضور پاک په خپله فرمایي وی چا 2 رکعاته په مسجد قباء کې وکړل هغه له د الله د عمرې برابر ثواب ورکړي نو څوک ځي او ځان له نفلونه کوي او څوک وایي د دې ثواب مې پلار ته وبخه او څوک د دې 2 رکعاتو مې مور ته وبخه او څوک وایي د دې 2 رکعاتو مې نکته او دوستانو ته د دې ثوابونه وبخه لمونځ الله لي ثواب مخلوق ته بخي نو څوک 6 رکعاته نفل کوي څوک 10 کوي څوک 10 کوي څوک 40 کوي هر وخت دا جماعت د مخلوق خدا نه ډک دی او یو ځل نزي د خالی پروز خودم را رشي چې ځای پکې نه مخلوق خدا زی دا پلکونو کرولونو خلق چې پکې منځونه کوي دا حج په سیزن کې دا لکونه 10 لکه خلق ټول غیلزي دا پکې منځونه کوي او اسه پکې دا پلکونو په کال کې په کرولونو خلق پکې منځونه کوي ثواب به چاته رسیږي هغه کلثوم ابن هدم صحابي ته چا چې زې بخل خوش قسمت شو کنه شو آیا دا خوش قسمتی ده او دا د عمرو ثوابونه چې په دا مانځ کېږي د دې ثواب به مغلزي چې څوک کوي دا غبم کېږي خو دې برابر باغلم دي او چا چې پکې رومبه خدمت کړي دی او آبادی کړي د جماعت دا غیبم دا ثوابونه کېږي خدای پاک د چا مهنت او د چا خواري بس نه بوزي هغه قرباني وکړه الله دې زم در سره دا سه عمل کوم چې دا قرباني دې قبول کړم تر قیامت پورې د آبادو او دا سه عمل د لکوم چې تر قیامت پورې به د دنیا د مغرب او مشرق نه پښتون او عربي او پنجابي او بل او بل او بل او دا انګلند او د دنیا مسلمانان چې دلته راځي منځونو پکې کوي دا د جمعات دا شو او قرآن شریف کې الله صفت کوي لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين دا آیت په مسجد قباء کې لیکل هغه جمعه چې د خدای د رضا د پاره د پرهیزګارۍ د پاره او د پرهیزګارۍ په نیت لومبه جوړ شوی د هجرت نه پس د حضور پاک د پیغمبرانو نه پس لومبه جمعه هم دغه دی او داسې سړی دی دا هغه سړوم الله صفت کوي چې پاکواله خوښ دی حضور پاک ورغه وستاسو الله صفت وکړه چې تاسو پاکي خوخره تاسو سامل کوي وې زمونږ دا عمل دی چې مونږ او دس مات کو لاول پلوټه ځان پاکو دا غې نه پس په بو ځان وینځو پلوټم سړی پاک شي بیا په بو ځان وینځو دا عمل مونږ کو وې خاصه دا عمل الله تعالی خوښ دی قرآن شریف کې الله صفت وکړه نو سوار لا سیاسری رشوه دی حضور پاک په دغه ځای کې دی راو بیا راغی مدینه منوره کې چې حضور پاک راغی د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې دی راش نو بیا ډوم بیغم د جمعات ته ګوره د جمعات فکر به د ټولو نه مخ کې مسجد د سجدې ځای او د عبادت ځای چې کوم ځای کې خدای ته سر لګیږي د دې غم به د مخ کې نه کې وی جمعات لځه پکار دی یو ځای خوښ کوي دا ځای مې خوښ دی وی دا د چا دی یو سړی راغی وی سیب دا زما 2 ماشومان دی یتیمانان او دا غوی دی دا جمعات توقف شو وینا دا یتیمانان دی ماشومان دی پیسې به ول ورکو که بالغان ونو ټیکتا خدا ماشومان دی څونه پیسې کېږي نو هغه وخت کې دا غي 10 دینار قیمتو 10 اشرفه حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ د خپل ذاتی جیب نه 10 دینار راوستل اشرفه او هغه جمعه ته په واغشت 50 غزا پلنو او 80 غزا اوګد دا لومبه د حضور پاک جمعه تو مسجد نبوی ور حضرت ابو بکر سونه خوش قسمت ده
نن اغا جماعت کے پلکونو 12 لکه خلق په یو وخت پاغی کی منځ کوي 12 لاکھ دومره گنجائش جوړ شوی دی دا خدا غي برکت دی که هغه جماعت نه دا فراخی به د کم نه راغلی و او هغه ځای کې د حضور پاک منبر پروت دی او هغه ځای کې د حضور پاک محراب دی او په هغه ځای کې چې کوم هغه غشته دی په هغه ځای کې هغه مبارک استنی دی او د جنت مکه ده او په گاون کې د حضور پاک مبارک روزه شریفه ده دا هغه مبارک ځای دی دا ثوابونه دا په لکونو خلق چې پکې منځونه کوي او په رمضان کې او په حج کې او یو روایت کې ثواب دا هغې د یو منځ د نورو د کلو د زرو برابر دی او په بل روایت کې 50 سره نو یو منځ په 50 سره قبلیږي دا ثوابونو بچاته عیسی ثواب رسیږي حضرت ابوبکر صدیق توصیه وکړه لګي جمعات فراخه نو 100 غزه اوږد شو 100 غزه پلد اوسم پاغه جمعات د ترکو د زمانه په جمعات پښتنو لیکلي دي حد مسجد هذا حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیہ السلام د زمانه د جمعات دا حد دی نو د حضور پاک زمانه کې 100 غزه پلد او 100 غزه اوږد شو لومبي وخت کې په چت نو چت پکې نو کولاو میدانو او چې کله وبخه د کافر او مشرکانو زاړه قبرونو پکې یو څو د کجوري بوټي پکې نو حضور پاک به دا قبرونو دا ډوکي وباسه هغه واستلبار خخ کړل او هغه د کجورو بوټي یوال نو هغه د جمعات چار دیواره ته ګیر چا پیروا چولوي چې ګډ چیلې ولا ناراضي او زمکه باندې نه فرشته او نه درشتا صحابه په لمن کې یا د صادر په پلو کې چانکر راوړل او ځان ته به مخه تا چول چې خورو کې ګونو د خټو کې ګونه بیا وروسته چت جوړ شو او چت څنګه چت د کجورو دستنو د کجورو د سانګونو بره په خټه نه د حضور پاک مبارک په زمانه کې په جمعات بره خټه نه سفر کې وته وایو سفر غونډه یو صحابی فرمایي وی رمضان په 20 شپه پیغمبر علیہ السلام یو خوب لیدو اخو خوب د ليله القدر باس کې راځي کوئی سحر وختي چې ما د حضور پاک ته مخ مبارک تا قتل نو په تندی مبارک او په پوزه مبارک د جمعات د شپې باران شوی نو جمعات سسیدلو نو د حضور پاک په تندی مبارک او په پوزه مبارک باندې د خټه او د خور اثرات پرتو د خور او خټ جمعات لیکن سونه قیمتي جمعات د دنیا حاجان عمره لچلا شي الته دیری او څوک پکې اعتکافونه کوي او څوک پکې ختمونه کوي او تلاوت پکې شروع او درود شریف پکې شروع د عبادت یو لوی مرکز بیا حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چت والا برابر کو ستنه والا د کجورو د تنونه کړی بدل کړی والا او چته خشته کو بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کې هغه پکې څه تبدیلی ونکړه او چې حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ رااله نو هغه د صحابه میټینګ راوغوښته وی دا جمعات خشتخ کول جوړو او ذاتی پیسې په لګو صحابه وینا وی دا پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې کچا او تبدیلی پکې مراول همغه سه پریدا هغه وینا وی هغه زمانہ کې د خلکو کورونه مکچاو نو جمعات هم کچاو اوس د خلکو کورونه پاخه شو نو چې د خلکو کورونه پاخه او جمعات کچي دا د جمعات بیا د بیدا دا اوس پکاویر د جمعات کور مې د پوخه او جمعات مې د کچای کور مې د غټي او جمعات مې د رکوټي او کور مې د خشتي او جمعات مې د خشتنی ودا بیا د بیدا جمعات بجوړوم خشتخ کله او دویم دا چې د بهر نه خلق راځي دلته د حضور پاک ملاقات لا زیارت مبارک لا نو چې د بهر نه خلق راشي دي کې نبی مسلمانان هم دي وی بچ داسې مسلمانان دي داسې عبادت خانه داسې جمعات دی نو خپل کومه نو ذاتی پیسې په لګولې د بیت المال 1 روپے په نه لګولې او خياران خلق داسې وی زه په خپل ذاتی پیسې لګوم نو جناب د اټلی نه ولا کانی راوړل د اټلی نه کانی راوړل او جناب د برمانه ولا د ساګوان لرګي راوړو د دیار او د نختر نم قیمتي لرګي د ساګوان عربی کې ساج ورته وای امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ باب منعقد کرے رہے امام بخاری دا ثابت کرے رہے کہ جمعات کے ڈول جوڑول او جمعات خشتہ جوڑول او بیا پاگا کانو باندے نقش و نگار کرے دا ثابت ہے کہ یو سړی په خپل مال په جمعات کې نقش و نگارو کی
او لرګي ولا خشته کې او پیسې په ولګي او ډولې کې، نو دا جایز دي. دا د حضرت عثمان د ټولو صحابو په مخ کې کړی دی او صحابو سره اخره کې ټول په متفق شوي خلي کړی دی. هغه ډېر خشته کې جماعت مزیدار، چت اعلی دروازے مزیدار ہیں، او جماعت کلاو کا صحنے والا پوخ کو او خشته نقشونگار او مزیدار نقشے پہ جوړ کړل. داغه نه پس چې کوم بادشاہ راغلی دی نو په جماعت کې خپل وس کړی دی او جماعت یې ډولې کړی دی. او نن سبا سعودي حکومت خفراخه کړی دی چې څومره د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د مدینه خارو هغې په زمانه کې حق ټول نن سبا جماعت دی. په یو وخت پکې 12 لکه خلک منځونه کولی شي او ټول ایئر کنډیشن دی. او په دنیا کې داسې جماعت نشته چې هغه دومره غټ جماعت او دومره ایئر کنډیشن اعلی جماعت په مخ د ځمکه بل نشته. داسې دی لکه د ډولۍ په شان، هر وخت دا خادمان لګي او دا ټوکړې و پورې مږي او داسې خشته ساتي، قالین ورلار وخت صفا ساتي او هر وخت مږي لاندې باندې او دا قمقمې او دا بلفونه او یو شان یخ د سړي پکې یخنې کېږي او درې چته لاندې د ګاډو د درولو ځای نه دي پکې او پکې غسلخانې بېشمار غسلخانې بې درې غار طرف ته د زنانو ځان له او د ښځو ځان له او د جومات نه ګیر چاپېره خشته فرش د کلاو میدان ټول د چترونو ډک دی. داسې چترې پکې جوړې کړې دي مکمل یو شان ډک شوی دی. داسې چترې جوړې کړې دي چې کله سوري د چترې راغونډې شي ستنې ته جوړې شي لکه د منارو په شان نری، او چې کله انور شي نو چترې په اټومیټک طریقې سره هغه ریموټ باندې په خپله کولو شي، لاندې میدان ټول سوري وي. اعلی غسلخانې یو بوی په غسلخانه کې نشته، بد بوی پکې نشته او بې درېغه اوبه دي پکې، هم د لمبلو او هم د استنجا هم د چاره دامونو صفا پاکې ستره. دا د حضور پاک مزیدار جماعت دی. دا دویم جماعت شو د نبی علیہ السلام مبارک نه پس. دریم جماعت بیا د هغې نه پس کم جوړ شوی دی، بیا په مدینه منوره کې جوړ شوی دی، مسجد د بنو حارثه. او بیا بل یو قبیله و مسجد بنو سلمه هغې ځان له خپل جماعت جوړ کړ، جماعت ته لرې وراتلی نه شو د پیغمبر علیه السلام په اجازت. او بیا حضور پاک مبارک نورو خلکو لم اجازت ورکړه چې خیر دی که څوک لرې و مسجد نبوي ته نشي راتلی نو ځان له خپل ځای کې جماعتونه جوړ کړي. نو جماعت جوړول ډېر لوی ثواب لري. حضرت عثمان چې په دا زرګونه پیسې لګولې هسې لګولې، ډېر لوی اجر دی پکې او ډېر لوی ثواب دی. یو حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا، چا چې د الله لپاره جماعت جوړ کړه بنا الله له بیتا فی الجنه، او یو روایت کې بنا الله له مثله فی الجنه، جنت کې بوله خدای کور جوړ کړي. او یو ځای کې راځي ولو کوقر قطعت، وی اگر که د چنچنې د جال عمره ځای پکې جوړ ولې نه کړي الله به جنت کې وله کور جوړ کړي. زمونږ دا طالبان یو سوال کوي، وی دې حدیث کې خو پر یو کې داسې راغل چې دې څومره کارو کې د هغې مثل به وله خدای ته جوړ کړي. نو که یو سړي پکې د چنچنې د جال عمره پوټې غوندې کار وکړه نو دا خو ډېر لږ شی دی، په جنت کې به وله خدای دومره شی جوړی. علماء لیکي وی دا مماثلت او تشبیه په مقدار کې نه ده، دا په اخلاص کې ده. ستا څومره وس دی الله به خپل وس ته ګوري. تا خپل لږ وس وکړه الله به مغه خپل لږ طاقت هلته استعمال کړي. دا الله خو لوی طاقت دی، لوی وسې دی، نو ته خپل لږ تم ګوره، د خدای هغه لږ تم ګوره، د خدای هغه لږ به هم ډېر شي. نو جومات جوړول ډېر لوی عظیم عبادت دی. هوښیار سړی هغه دی چې جومات ته ځمکه ورکړي یا ځمکه وقف کړي او یا جومات له ځمکه والي او یا د آبادۍ خدمت وکړي د کاڼو لوټو، تر څو چې په دې جومات کې منځ کېږي او د منځګزارو څومره ثواب کېږي، د دې منځګزارو به کمیږي نه او د هغې مثل ثواب به د هغه سړي کېږي. او تر څو چې پکې تلاوت کېږي، اعتکاف پکې کېږي، درس پکې ډېرو جوماتونو کې شروع دی، درسونه د قرآن شریف پکې کېږي، د دې طالبانو د دې ماشومانو د دې استاد چې څومره ثواب کېږي د دې نه به نه کمیږي. د دې مثل به د هغه چا وي چې چا دا ځای غشتې یا پکې پیسه لګولې ده او یا پکې عبادي کړې ده. دا خوش قسمت انسان شو که نه شو؟ تاسو راته ووایئ. یقینا دا ډېر لوی برکت. بیت المقدس لوی جومات دی
دریم نمبر غټ جماعت د بیت المقدس ته اوس د کافرانو په قبضه کې دی، خدای پاک دې آزاد کړي. په شپېته جربه کې دی، یو قول کې څلور شپېته چا تاریخ کې لیکلي دي او یو کې شپېته جربه لیکلی چې دا جماعت دی غټ. او د هغه جماعت چې کم منبر دی هغه د کجوري د تنې نه جوړ شوی دی او عجیبه منبر داسې دی چې داسې جوړ شوی دی چې نه پکې جوړ شته او نه پکې میخ شته، د تنې نه یو شان منبر جوړ شوی دی، دا نه چې دوه تختې یو ځای شوي دي او میخ یې پې ټکوالی دی او یا پې د پاسه پوټین مګلی دي او یا پې شریش یا هغه کم شی دی چې هغه جوړ بندی ګیلو پورې کړې ده، ګیلو میلو پکې نشته، یو دی. او چې کم ټیلونه په دیوال لګېدلی دي هغه وی ناشنا دي ټیلونه، هغه ټیل ته چې مخامخ ودرېږي تا ته به خشته ټیل ښکاري، او چې لږ ښي طرف ته شي یا ګس طرف ته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله یو بادشاه نیک تیر شوی دی، بیت المقدس یې فتح کړی دی، د هغه تصویر به راته ښکاري. داسې مزېدار جومات یې جوړ کړی دی خشته لوی. اوس نن سبا هغه د کافرانو یهودیانو په قبضه کې دی، نو خدای دې اخلاص کړي. دا غټ جوماتونه دي. نو جومات دا د خدای کور دی او په مخ د ځمکه بهتر ځای دی، نو جومات جوړول پکار دی چې مسلمان په کیسه واخلي. مونږ وایو زمونږ د خدای سره مینه ده، یاره زه کله کله زم عقیدم داسې ده، ولې کدی کې سړی په عقیده کې لګم فرق راشي نو کافر بی مسلمان بنی، عقیدم ده خو عملی تور مونږ په دې کې لږ کمزوري. د خدای سره سي زمونږ مینه ده. ما سره چې د چا مینې زما کور به م خوښي، داسې ده که نه، او زما بچی به م خوښي، او زما وروڼه تربوران به م خوښي، او زما خبرې به م خوښي، او زما پسې که څوک خبرې کوي هغه سړی به م بدي شي. دا قانون دی. نو چې د خدای سره د چا مینه نو الله به م خوښي، او د الله خبرې به م خوښي چې قرآن شریف دی، او د الله کور جومات به م خوښي، او د الله د دین خدمت کوونکي عالمان او حافظان به م خوښي. ما ته یو سړی وایي ته مې خوښ یې خو ستا بچي مې نه دي خوښ، دی زه نه یم خوښ. حضور پاک فرمایي، ګوره مثال به درکم. یو ځل حضور پاک فرمایل وی فاطمه بضغه مني، وی فاطمه د ما د غوښې یو ټوټه ده، فمن احبها فقد احبني، چا چې هغې سره مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه، ومن ابغضها فقد اغضبني، چا چې هغې سره بغض وکړه نو ما سره یې بغض وکړه. حضرت عباس رضی الله عنه یو وخت کې راغی او نبی چا عباس سره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه. نو چې حضور پاک دې خوښي د هغه بچي به دې م خوښي او د هغه تره به دې م خوښي، نو چې ما سره مینه زما بچو سره او زما خاندان سره به دې مینه، نو چې الله سره دې مینه د الله کور سره به دې مینه، او د الله چې څوک د دین خدمت کوي عالمان حافظان هغې سره به دې مینه. ته وایې نه عالم سره خو مې دشمني نه مې دی خوښ، داسې ته د قصد وایې چې خدای تا سره مې مینه ده. د دین خبرې کېږي او ته پې تنګېږې، د دین خبرې خو د خدای او د رسول خبرې دي، نو چې د خدای او د رسول په خبرو تنګېږي هغې سره دې مینه نشته، نو ته د قصد وایې چې الله او رسول سره مې مینه ده، نشته. د خدای کور سره دې مینه ده، الله سره دې مینه شته، نو کور سره مینه. او که د خدای کور دې نه دی خوښ، خپل کور خو خشته پوخ جوړی او ځان له پکې قالین هم جوړی او ځان له پکې خشته فومونه هم اچی، او د خدای کور کچه خیر چې څه خبره شي مړه خیر دی کچه هم ښه دی، نو ځان له خدا نه وی چې دا کور مې کچه هم ښه دی. زما په دې لږ جومات کې م ګزاره کېږي، نو کور دا خو نه دی چې زما د بچي په دې یو مرله کې م ګزاره کېږي چې د هغه د واده غمي مخکې وله د کورونو او د بنګلو انتظام کې. سبکتګین یو بادشاه تیر شوی، د هغه ښځې م وې وینځې م وې، یوه ښځې سره ډېر زیات محبت، ډېر زیات او ډېره مینه یې ورسره. نو دا خو فطري قانون دی چې څوک ګڼې ښځې وي او یو سره مینه کوي هغه نورې پې خپی. هغه نورې بیبیانې رالې او دې سبکتګین بادشاه ته وایي چې ته دې یوې ښځې سره ولې زیاته مینه کوې، مونږ دې ټول یو شان خدمت کوو، مونږ دې قدر کوو، یو شان ستانه تاویږو او ستا تابعداري کوو او تا سره مینه کوو، نو هغې سره دې مینه زیاتره مونږ سره کمه ده. ولې مونږ کې ښکلې د هغې نه ښکلې م شته او د هغې نه تابعدارې او عقلمندې ښځې م شته، نو مونږ دې نه یو خوښې د هغې په شان. دا بادشاه هوښیار واړو غږ یې ونه کړ،
یو ځل بادشاہ راغی او د خپل محل په چمن کې کېناست او لالونه او هیرې او جواهرات او سره او سپین قسم څیزونه یې راوړل او په میدان کې کېښودل او ډېر خوشحاله دی او ټولې بیبیانې سره د وینځو دی راوستې او ځان ته مخامخ ودرولې. هغې ورته وی بادشاه سلامت، نن ډېر خوشحاله نه وی؟ نن ډېر زیات خوشحاله یم او نن په خپله خوشحالۍ کې تاسو ټولو له انعام در کوم. زه چې څه د چا خوښ یې هغه د هغې دي. دا مخامخ ډېري ته ورځئ چې د کمې بیبي او د کمې وینځې کم شی خوښي اوله ورکوم. چا وی صاحب دا هیره مې خوښه ده وی وړه، چا وی دا سره زر امیل مې خوښ دی وی وړه، چا به وی دا لالونه او دا قسم شیزونه مې خوښ دی وړه، بلې وینځې به وی دا درهم مې خوښ دی، دا دیناره شرپې وړه. او چې دا کمې سره یې زیاته مینه وه دی د شاخوا کې ولاړه ده او خپه پریشانه ولاړه ده چې بیبیانو او وینځې ټول مال سامان یوړه. نو دا بیبیانې او دا وینځې سبکتګین بادشاه ته وایي وی ګوره مونږ درته نه وی چې دا ښځه رقه مقله بې وقوفه ده او تا به وی نه ولیدل خلکو خپل څیزونه ستا د حکم یې ومنه ټولو او ځان له یو یو شی واغېسته او دا قمقله اوس هم په سوچ کې پرته ده، بې سوچه ده او خپه ده. نن ستا څومره د خوشحالۍ ورځ ده او موږ له دې انعامونه راکړل او دا دقسې پریشان او تندي ګونجې کړې ده، خپه ده. دقه ښځه ده دا قمقله، دا دې خوښه ده او موږ دې نه یو خوښ. بادشاه م ورته وی چې ښځې نن خو زما د خوشحالۍ ورځ ده او نن مې دې ټولو له انعامونه ورکړل او ستاسو د خوښ اعلان مې وکړه چې کم شی م خوښ یې هغه ستاسو دی. نو ټولو واغېستل او تا ولې وانغېسته؟ ولې پریشان یې؟ او ورته وی صاحب زه به م یو شی والم خو ماله به راکړې هغه شی. وی نیکبختې ما خو وختي اعلان کړل، خو د نه هر څه خلکو تاله کړل. څه غواړې ځکه ته بل څه غواړې غواړه، تاله نور راوړم. وی صاحب واده به دې را سره پوری؟ وی بالکل به پوری. وی چې څو غواړم راکې به؟ وی بالکل اعلان مې کړی دی. د بادشاه په اوږې لاس کېښود وی ښه د تا غواړم، د تا غواړم. ټولې پریشانه شوې. وی دوی چا یو هیره یوړه، چا یو توله زر یوړل، چا شل تولې یوړل، چا میل. او د تا غواړم چې ته زما دا ټول هر څه زما دي. دی خو لږ لږ شی یوړل چې ته زما شوې بادشاهي زما شوه، چې ته زما شوې دا ټول محل زما شو، چې ته زما شوې دا ټولې وینځې زما دي، چې ته زما شوې دا باغونه او دا خزانې ټولې زما دي. نو د تا غواړم اوس ته څنګه خوښه ده؟ بادشاه ټولو ته ودرېدل د هوښیار. وایي زه په دې سوچ کې پرته یم چې زما کم څیز خوښ دی به راته میلو شي او که میلو به نه شي. په دې سوچ کې پرته یم، دې ټینشن کې پرته یم. نو رونو خدای والی هر څه به ستاسو وي. مونږ وایو خدایه ما له یو 15 مرلې کور راکړه. دا ټیک ته دعا جایز ده، منه نه ده. خدای یو 100 روپۍ راکړه، دا جایز ده، څه منه نه ده. خو ښه شی ولې نه غواړې؟ اعلی شی ولې نه غواړې؟ هغې هیرې واخېستل، څه بده خبره نه وه، بادشاه اعلان کړی و. ښه شی ولې نه غواړې؟ خدای والا د خدای ذات په خپله قبضه کې ونیسه او خدای خوښ کا. نو خزانې د مال او د دولت او د عزت چا سره دي؟ الله سره دي. بنیاد ته ولې ځان نه رسې قمقله؟ د خدای کور له ځمکه واله، ځمکه ورکه او بادي وله وکه، فرش وله واچوه او درې وله واله او د بجلی بل وله واله او نور چې د جومات کم ضروریات دي، قرآن شریفونه، یو استاد پکې درس ورکوي، د هغه تنخواه دا د خدای دپاره او د خدای د دین د خدمت دپاره دا بنیادي څیزونه دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي انما یعمر مساجد الله. وی د خدای جماعتونه چې جوړوي دا څوک دي؟ من آمن بالله والیوم الاخر. دا هغه څوک دي چې الله و خیرت مني. یہ څوک الله نه مني په جماعت څه کوي؟ الله سره مینه ده ځکه د الله کور جوړوي. او اخرت مني چې اخرت کې به الله مال ردی ثواب او اجر راکوي. چې اخرت نه مني هغه په جماعت څه کوي؟ واقام الصلاة و منس کوي. ولی جماعت خو د مانځه دپاره دی. چې څوک د منس پروا نه ساتي نو په جماعت څه کوي؟ وات الزکات او بدنی مالی عبادت کوي. چې مالی عبادت کو نه کې جماعت په بل څه جوړ شي. ولم یخش الا الله، او د ده په زړه کې ما سوا د الله نه د بل چا یره نه. خدای تا نه یریږم، که تا رانه د قیامت پر ورځ تپوس وکړه چې خپل کور خو دې پوخ و زما کور کچاو،
ځان له خو د غټ کور جوړ کړی او زما را کوټې ځان له خو په فوم کې پروت وی او زما جومات کې دریم نه وه ځان له خو د جرنیټر لګولی دی او ایئر کنډیشن دی لګولی دی او زما کور کې جومات ته اسم نو پزړه کې صرف د الله یری قرآن شریف کې الله وی فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین د جنت په لار همدغه خلک روان دي چې څوک د خدای جومات او کورونه جوړوي نو جومات جوړول پکار دي نو او چې کم زیم آبادی کېږي د هغې نه مخکې چې څوک دا ځمکه خرڅوي هغه له پکار دي جومات ته ځمکه وقف کړي او که د هغه قسمت کې دا ثواب نه نو بیا مسلمانانو له پکار دي چې هلکه موږ خو ځای نه اخلو خو زه د 10 مرلو په ځای به 9 مرلې والو او د 5 مرلو په ځای به 5 مرلې والو او دا د 1 مرلې او د 9 مرلې پیسې به جمع کړو په دې به ځان له جومات جوړ کړو پکار داسې ده که نه رښتیا راته ووایه چې خدای سره مینې خو د خدای عبادت او د خدای کور به دې خوښي خرونو بیا جومات چې جوړوي د جومات دپاره یو مهرباني کوي چنده غوښتل څه منع نه دي حضور پاک په مختلفو موقعو کې چندې غوښتې دي او منع نه دي خو د عزت په شکل کې د بې عزتۍ نه ګورئ ډېر خلک په بازارونو کې ښکاری ګرځوي او نعتونه وایي او تلاوت کوي او د خلکو نه چندې غواړي دا د بې عزتۍ چندې دي دا ښه خبره نه ده ته نعت وایې د نبي علیه السلام او تلاوت کې او د اغنات او د تلاوت په ذریعه د خلکو نه سوال او پیسې کې ادام ګناه ده او په بازار کې ښکاری ګرځول او پیسې راغونډول دا د سپکه چنده ده دین له عزت ورکا د دین بې عزته کومه په جومات کې که د اعلان وکړه چې خدای مو بخښه د جومات له خیر دی دا خیر دی که د اعلان وکړه یا حاضرینو ته دی وکړه یا غایبینو ته یا بعضې دوستان دي چې ستا پې ښه ګمان دی چې نیکان دي هغوی پسې لاړئ چې د جومات کې سره تعاون وکړه د عزت په شکل نو دا ښه خبره ده ستا به هم ثواب وشي د هغوی به مو شي خو د سپکاوی چنده به وله نه کوئ دا ښه خبره نه ده جومات جوړ شو څه دپاره عبادت دپاره اوس به پکې عبادت کوئ د جومات یو څو آداب دی هغه درته بیانو جومات ته چې سړی داخل شي او مکروه ټیم نی نو 2 رکعاته نفل به کوي تحیت المسجد ورته وایي او که د مازدیګر نه پس ټیمو یا د سبا د مانځه نه پس او یا نور خطو نور پریوتو یا د زوال دا ټیم نو بیا به 2 رکعاته نفل نه کوي یا که داسې ټیم کې داخل شوې چې جمع تیاره ده نو خیر د جمع کې شریک شي دا 2 رکعاته در نه پاتې خو که ټیم در سره و مکروه وخت نو 2 رکعاته تحیت المسجد بکې دا د جومات حق دی دا سنت دی دا کوې ښه الله پې لوی اجر ورکوي دویم چې جومات ته راننوځئ نو داسې به ووایې بسم الله والصلاة علی رسول الله یا والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم افتح لی ابواب رحمتک خدای د رحمت دروازې راته کولوږي که عربی کې نشي ویلي پښتو کې وایه او خیخ په برادر نه کې او چې د جومات نوځې نو ګسخ په ببار کې او داسې به ووایې چې اللهم انی اسألک من فضلک خدای ستا فضل تجارت لازم کاروبار لازم نو خدای ستا نه پکې امداد غواړم ګوره ستا فایده ده ټوله جومات ته چې راشې کوشش کوه چې مخکې سب ته ځان رسې رستو مه کېږه مخکې سب کې لاول ډکول پکار دی بیا دویم او بیا دریم او د دنیا خبرې په جومات کې جرم دی ګناه ده صاحب د مرقات یو حدیث نقل کړی دی حضور پاک فرمایي چې څوک په جومات کې د دنیا خبرې کوي مباح د ګناه نه مباح خبرې وی دا نیکۍ خوري وی داسې د سړي د نیکۍ ختمی لکه اوسپنه چې لوار په هغه خپله بټۍ کې واچي یو زنګ پې ختمیږي وی داسې نیکۍ خوري مباح خبرې د ګناه خبرې خو پکې یقینا منع دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې 2 کسه رالل او د حضور پاک په جومات کې یو بل سره دنیا خبرې کولې هغه کاڼې راواخیست یو سړی یې پې داسې وویشت چې هغه سړي ورته وکتل وی دا 2 کسه راولې اشاره یې ورته وکړه هغه یې وله راوستل وی د کوم ځای یې وی صاحب موږ د طوایف یو یاره وی ارمان که میلمانه نه وی اوس به مې دړدولې وی تاسو خبرې په خدای په کور کې کوئ او بیا د پیغمبر علیه السلام په جومات کې خبرې کوئ د دې وجې نه نبی علیہ السلام مبارک په خپل جومات کې بار یو چبوتره جوړه کړه صفه ورته وایي
وی که څوک خبرې کوي یا زیاتي قصې کوي دقه چبوترې ته دیو دلته دی نه کوي. د جومات به د احترام کوي، گپ شپ په پکې قطعا نه لګوي. بعضې خلک جومات ته گپ شپ لراشي او جومات کې مشغولیږي، او بیا ډېره لوی عجیبه داره چې جومات کې د ګناه خبرې کوي، غیبت پکې کوي، یو بل پس د یو بل سپکه پکې وایي. دا ډېر لوی سخت جرم دی او سخته ګناه ده. نیکی ولې ځان له ختمې بې ځایه. او چې څوک په جومات کې د ګناه خبرې کوي د هغه څومره دغه دی وبال دی د ثواب، چې عامې خبرې کوي بې ګناه نیکی ختموي، او چې د ګناه خبرې کوي نو فرشتې پې لعنت وایي، خیرې ورته کوي فرشتې. نو جومات د ګپ ځای نه دی، د غیبت ځای نه دی. چې راشئ وختي 2 رکعاته وکړه، او چې ټیم د سره نو تلاوت شروع کړه، قرآن شریف راواله، او که په ناظره نه درځي نو سوره اخلاص شروع کړه، ذکر و اذکار کوه، درود شریف وایه او ګوټ ته کښېنه. او که بل څوک خبرې کوي اشاره ورکړه چې ورور جومات ته مه کوه خبرې، دا د خدای کور دی. بدبویه شی به هم جومات ته نه داخلی. بدبویه وی چې پیاز وخورې کچه یا کچه وګه جومات ته به نه راځې. که پخ کړي دي وي نو پخه بویې نه کوي، نو بیا خیر دی. مولانا شرف علی صاحب قل خبره نورم سخته کړې ده، وی د شړشمو د تیلو ډیوه پکې بلې او د خاورو د تیلو به هم نه بلې، ځکه دا بوی کوي. چا دې تپوس وکړه وی صاحب پخوا خو د شړشمو د تیلو ډیوې وې، اوس خو د شړشمو ډیوه نشته او د خاورو تیلو نه بغیر خو لاټین نه بلیږي، څه به کوو؟ وی هغه لیکي وی داسې کار وکړه چې یو سوړه جوړه کړه، نو هغې کې شیشه ولګوه، نو لاټین پکې د بار نه ایږده او تیل پکې اچوه چې بوی یې بار دی او په هغه شیشه کې رڼا راځي. بعضې خلک نسوار وړي جومات ته، د نسوارو ډبې را پلیت را دننه کي، نو څوک یې صاحب د پوړ لاندې ځان سره کښېني، ګوته یې راوړي د پوړ لاندې، لکه ګنده شی دی د جیب نه وباسي د مانځه په وخت کې، او د خدای کور پې ککړی. دا ولې؟ څوک سیګرټ په راوباسي ډبې او لاندې به یې د پوړ لاندې ومنډي، او څوک به د نسوارو څښا ګوته په هغه قالینو درې پورې راکاږي. دا ګناه ده. جومات به پاک ساتي. د حضور پاک مبارک عجیبه دې حدیث ته غوږ کېږدی نو زړه به پوره مطمئن شي. یو دل د جومات په دیوال چا خراش کې غورځولی د حضور پاک په زمانه کې، په بخاری شریف کې حدیث دی، نبی علیہ السلام په خپله پاسېده او کاڼې راواغېسته او په خپلو لاسو مبارک و هغه خراش کې د جومات د دیوال نه پاک کړ. صحابو ته نشو ویلی. امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی، مقصد یې دا دی چې په جومات په دیوال خراش کې غورځول هم ګناه ده، او چې خراش کې خو پلیت نه دی، خو انسان طبیعت ته نفرت کوي، نو دام غورځول ګناه. او چې دې وغورځاو نو بل ته به نه وی پاکې، که پخپله به یې پاکې. او د حضور پاک غوندې لوی شخصیت او د هغې د ښکلو خشته او پاکو مبارکو ګوتو نه قربان، هغې یې په خپلو ګوتو اخراج کې راګروي او غورځوي، او موږ جومات ککړ کړو. دا ګناه ده. جومات به صفا او پاک ساتي. او دا یاد ساتي ستاسو پیسې خوښې دي چې د جومات څوک خدمت کوي خدای به مالداري. زه دا مې راته ستاسو د مزاج مسله وکړه چې څوک د جومات صفائی کوي، غسلخانې یې صفا کوي، استنجاګانې یې صفا کوي، که دې غریبي مې خدای به مالداري. نو بدبویه شی به جومات ته نه راوړی قطعا، ګپه پکې نه لګوی او خپل مونځ به کوی پکې، اوده کېږی به نه. ډېر خلک راځي د جومات پکو ته سملې خوبونه کوي، دا خو سخته ګناه ده. که ورته وایې لکه دا فقیر یا خو د پلار نه دی، نو ستا د پلار دی، خو که خو جنګ جوړېږي وی دا خو د پلار نه دی، ښه ما د پلار دی، نو ستا د پلار دی، ستا د پلار خو دا خو وقف دی. معتکف که جومات کې اعتکاف نیت کوي، یا د مونږ دا طالبان پکې اوسېږي دي ته مونږ وایو د اعتکاف نیت به کوئ، دیم د اعتکاف نیت کوي، او بل دوی دین زده کوي، مسافر دي ځای نشته، نو دا خیر دی. دارنګې معتکف جومات کې دیره کېږي نو خیر دی، خوب هم پکې بیا کولی شي، او د جومات اسباب د قوم په اجازت سره استعمالولی شي. د جومات په احاطه کې امتیاز هم نه کوي. زمونږ په وطن کې وقف ځمکې نو سی جومات ته وقف کړي او سره جومات نه بار ایسي، هغې کې پیزار وباسي، هغې کې ورکوټې او دسماتې کوي. زما خو دا خوښوي چې ورکوټې او دسماتې ځای دی بلکل، او د استنجا د جومات د چار دیواری نه باري. خو که داسې نه مجبوري وي لکه زمونږ دا جوماتونه که چار دیواری نه بار ساتي، زنانو نظر بیا په سړي لګي،
استنجا او دسماته نو کوشش پکار دی چې اوبه پې ډېرې تویې چې بوی جومات ته نه راځي دغه حصه د جومات نه ده دا چې کوم ځای مونځ کېږي دا د جومات ته وقف ده خو د جومات د مانځه حصه نه ده که سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلي جنابت کې نو جومات ته به نه راځي هغه جومات نه مراد هغې سره چې کوم ځای مونځ کېږي او چې کوم د پیزار ځای وي د جومات نه بهر نو خیر دی که غسل خانې ته راځي خو ښه دا درونو که چرته بې اودسه شی لوی بې اودسۍ کې نو په خپل کور کې خپل غسل کوئ جومات ته پاک او صفا راځئ او چې راننوځئ نو په مسلمانانو سلام اچوئ السلام علیکم ورحمت الله دا طریقه مسنونه مشروعه ده بل د جومات کې دا نشته چې دا ځای زمار او دا د بل دی دا هم ګورې په شریعت کې نشته چې کوم سړی ړومبې راغی او ځای ونیو هغه د هغه دی حضور پاک فرمایي او عجیبه مثال نبی علیہ السلام ورکوي اوښ چې کوم ځای ځان لخوښ کې هغه د هغې دا قانون دی او که د اوښ په ځای کې بل اوښ راغی او سم لاس ما ورسره جګړه کوي دا د اوښانو قانون دی بل څوک نه او بیا جګړه کوي وایي ځان نه اوښان مه جوړوئ یو ځای په جومات کې ونیسئ او بل څوک پکې کښېني او ته پې غوسه کېږي نه د خدای کور دی چې څوک مخکې راغی او کوم ځای کې کېناست بس هغه د هغه ځای دی دا قانون دی مخکې راځه کېنه بس دا ستا ځای شو دا رونو د جومات متعلق څه مختصر آداب مې درته ذکر کړل نو جومات د منځ ځای دی او د ذکر او د درود شریف او د الله د رضا ځای دی او بهتره ځمکه د خشته نو د دنیا دا گپ شپ او یو بل سر پسې بد رد ویل او دا بدبویونه جومات پاک ساته او چې وسم کیږي په جومات کې امداد کوي دا به خدای پاک د قیامت پر ستاسو له پسوسو چنده زیات درکوي ادې نه غټه صدقه جاریه بله نشته که په چارې دیګونه وخوړل نو بس چې خېټې ته ننوتل په بله بله بدل شو خبره خیر و خلاص او چې جومات کې عیسه وکړله پیسه دې ورکړه نو دا به تر څونه مودې پورې دا جومات چې جوړ شوی دی دا ځمکه چې چا ورکړې ده هغه به څونه کلونه تېر شوي دي او ثواب ورته رسېږي یا د عبادت کې چا پیسې ورکړې دي یا دې بل کې څوک پیسې ورکړي دا ستاسو جوماتونه یوازې زموږ نه نو اب خلک به مړمي په قبرونو کې به پراتی او د ثواب هغه کمپیوټر ورپسې چالو دی دا ډېر هوښیار انسان دی ځکه جومات کې یوازې مونځ نه کېږي تلاوت کېږي درس کېږي قرآن ښودلی کېږي قرآن زده کېږي ذکر کېږي نفلونه پکې کېږي اعتکاف پکې کېږي بلا ثوابونه او بلا نیکۍ پکې کېږي نن په مخ د ځمکه اقوام متحده یو سروې کړی وه چې تاسو ته ویم چې خوشحاله شي یو سروې کړی وه نو هغې لیکلي وی په مخ د ځمکه 1 کروڑ او 15 او یا عبادت خانې دي مجموعه عبادت خانې د ټول خلقو په دې 1 کروڑ 15 او یو عبادت خانو کې 50 لاکه د عیسایانو ګرجې دي د هغې ګرجې 50 لاکه او 18 لاکه پکې د هندوانو مندرونه دي چې هندوان پکې عبادت کوي او 15 لاکه د دې مختلفو قومونو عبادت خانې دي لکه فارسیان شو یا یهودیان شو یا دا مجوسیان شو دا 15 لاکه د هغوی د ټولو په شریکه دي نو 15 لاکه د هغوی شو 18 لاکه مندرونه او 50 لاکه د عیسایانو ګرجې او 1 کروڑ 2 لاکه د مسلمانانو جماعتونه دي ټول وای الحمدلله ور د مسلمانانو تعداد څومره زیات شي حالانکه زمونږ جماعت په چندو په سوالونو جوړیږي او د عیسایانو ګرجه سرکاري ته ور جوړیږي او عیسایان څومره ډیر دي امریکا کې ګوره لندن فرانس او یورپ ممالک ټول انګریزان دي ټول عیسایان دي اکثریت نو دا هغوی عبادت خانې هغوی تفریح دا هغوی چې حکومت ته د پیسو حاجت شي پوپ نه غواړي د ګرجې نه غواړي ګرجې دونه مالداري دي او زمونږ د سوال د فقیرۍ جوماتونه دي په سوال جوړیږي نو زمونږ 1 کروڑ او 2 لاکه جوماتونه خو دا تعداد اوس هم هغوی کم لیکلی دی هغوی دا غټو ښارونو کې جوماتونه شمېرلی دي د تورنګزو د کلي جومات ته څوک اقوام متحده راغلی چې دی شمېرلی دی یا جلوت او ډیری ته څوک تللی دی یا غزګي ته او سریزبې ته څوک تللی دی نو که دا ټول جوماتونه د دې کلو دا واړه واړه څه شمارې انشاءالله دا به د 2-3 کروڑونه هم زیات دي دا یوه خبره دویمه خبره ذهن کې واچوئ د نورو عبادت خانې د نورو قومونو خالی پرتې چې د هغوی تهوار یې نو راځي
هغوی اختر کې خپل جومات ته راځي، یعنی جومات خو ته نه وایو، هغه خپلو مندرونو ته ګرجو ته راځي. یا چې وادي وي نو راشي، د هندوانو چې وادي نو هلک او جینۍ به راشي او بوت ته به لاس جوړ کړي او ښکته پورته به شي، هسې نه راځي. او زمونږ جوماتونه 15 وخته پکې فرض دی او نفل هم شته. زمونږ د جوماتونو کې چې څومره مسلمانان په جومات په مسلمانانو آباد دی، دومره د هغوی عبادت خانې په هغوی آبادې نه وي. ټول وایي الحمدلله، هر جومات زمونږ الحمدلله ډک. بیا د جمعې پر څومره ډک دي، ټول مسلمانان راځي په شوق پکې عبادت کوي. نو دا د مسلمانانو د پاره د خدای په زړه کې د جومات سره او د عبادت سره مینه اچولې ده. خدای دا مینه زمونږ نور هم سیوا کړي. نو وروڼو عملي طور د خدای سره او د خدای د رسول سره د خپلې مینې اظهار وکړي. هغه دا چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د احادیثو، او دارنګې د خدای د کور او د مدرسو، او دارنګې د عالمانو حافظانو چې تا خدای او رسول ته رسوي، هغې به قدر او عزت کوي. یو خبره مې لږه یېره شوه، ممکن ده چې آینده جمعه کې په دې لږ تفصیل سره خبره مو کوم. نن د مذهبي جوماتونو یو اعلان کړی چې تاسو د جمعې په ورځ باندې مظاهرې وکړئ او د جمعې جوماتونو کې دا ټکي ووایئ. زمونږ د ملک یو قانون دی او یو آیین او دستور دی، په هغې کې دا یو دفعه لیکلې شوې ده چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې ګستاخي وکړي، د هغه سزا به مرګي، د هغه بېعزتي به څوک نه کوي. کنزل چا وکړل یا حضور پاک ته سپکو قتل او یا د هغه په شان کې ګستاخي وکړه، ناموس رسالت او د پیغمبر حتی کې وکړه، نو د هغه سزای موت دی، سزا ده چې مرګ ده ته او پنسي ملاوي. اوس د بدقسمتۍ نه زمونږ مشران حکمران طبقه دومره د امریکې په خپو کې ذلیل ځان ذلیل کړی دی او دونه ځان خوار کړی دی چې هغې ورته مطالبه نه کړی او دوی ورته ځان ورنږدې کوي. نو تیر دور کې د مشرف په دور کې هغه د قانون کې ترمیم کو، هغه دا قانون بدلو چې دا سزای موت ختم شي. عمل پې نشته، قانون دی خو عمل پې نشته. ګنې عمل درته ښیم، په دغه لاهور کې که کوم ځای کې مخکې زمانه کې یو ښځې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه، جج هغه له پانسي ورکړه، وایي دا به پانسي کېږي دا ښځه د قانون مطابق، او صدر صاحب پرېښوده. دا ظلم نه دی؟ که ته وایې زه امریکې نه یېرېږم، جج ته نه یېرېږي چې هغه فیصله کوي. جج فیصله وکړه، وی بالکل د قانون مطابق په دې ته پانسي ملاوي کې، ځکه پیغمبر د ناموس حتی کې کړی دی، د پیغمبر په جامع داغ غورځولی دی، داغ، او د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی. لیکن صدر صاحب ته چې رحم درخواست وشو مفتو کې پرېښود. صدر تا خو پرېښوده، خو د قیامت پر ورځ به پیغمبر علیه السلام سره څنګه سترګې ملاوي. نو دا مشرف کو پکې زور راغی ورپسې د مذهبي خلکو، قانون نه رسته شو. اوس بیا دی حکومت پکې نخرې شروع کړې چې دې کې موږ ترمیم کوو، او که د پیغمبر علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي وکړو نو موږ د هغې ته سزای موت نه دی پکار. نو بیا مذهبي خلک راووتل. نو اوس خو مې واورېدل چې حکومت هم اعلان وکړي چې موږ پکې نه کوو، او مې اخبار کې موږ کتل چې صوبایي حکومت هم ویلي چې موږ به مخالفت کوو د دې بل. خو بهر کې پیغمبر دی، د حضور پاک په موږ ډېر لوی احسانات دي. موږ دا دعوه لرو چې هغه محسن دی، موږ سره لوی احسان زمونږ ایمان د هغې د برکت نه دی، زمونږ دین د هغوی د برکت نه دی، او زمونږ دا ټول اعمال د هغې د برکت نه دی، او زمونږ دا سجدې د هغې د برکت نه دی. او دا دعوه لرو چې قیامت پر ورځ به هغه سره ملاویږو. نو ظالمانو حکمرانانو ای بدبختو، د خدای نه ویریږئ، اسم برباد یې، ځان نور ولې بربادوئ، ځان ولې ذلیلوئ. او په امریکا کې عیسی علیه السلام ته هغوی خدای وایي او څوک ورته خپل پیغمبر وایي، څوک د خدای زوی. په امریکې قانون وګورئ که نه، که تا ته امریکا وایي چې داسې وکړه، وایي ستا قانون کې خو دا شته چې د عیسی علیه السلام څوک سپکه وکړي نو سزا یې موت. نو زما پیغمبر هم څوک سپکه وي، زم دا قانون چلوم، ته خپل نه بدلې په مې بدلې. هغې ورته نه وایي، دا مونږ ورته ځان جارو کښ ځان جوړ کړی دي، زمونږ جوړ کړی دی، او نور پکې لږې دفې دي چې هغه کې ګوتې وهئ، نور وهئ چې سم خوښئ. خدای ته وګورئ، د پیغمبر ناموس سره ټوقې مه کوئ، د پیغمبر په جامه داغ مه لګوئ، د پیغمبر ته به د قیامت پر ورځ سترګې سنګ لګوئ. ظالمانو خدای نه یېرېږي. نن په ټوله دنیا کې دغه احتجاج دی، او موږ خو څه نه شو کولی، موږ به څوک احتجاجونه وکړو، جلسې وکړو، جلوس به وکړو، څه به وکړو. خو بهر کې یو حق جوړیږي د خپل ښکلي پیغمبر په موږ چې زړه کې موږ په دغه څیز د نفرت اظهار وکړو.
او حکمران طبقه ته دا مونږ ورسو چې ګورې دا سیز دې مونږ قطعا نه منو، که ته کې خدای به دې ذلیله کي، الله به دې رسوای کي. بهر کې اردل یغیم د خپل دغه نه مړه چغې مو جوړې کړې سړیا ټیپونه تاسو چې غم جوړ کړی اطمینان سره کېنه مونږ تقریر مګډ وټ کې خلکو توجه بل خوش. نو تاسو دا مهرباني دا چې خدای رسول پورې ټوکې مه کوئ، خدای به امرو نیسي بیا به څه کوئ. نو بهر کیف دا زمونږ ایمان دی چې د پیغمبر علیه السلام تقدس او د هغې عظمت زمونږ د ایمان نښه ده، او چې څوک په دې کې ګوتې وي دا به د اسلام نه خارج وي. حکومت مرکزي هم رستو شوی دی، نن خو د صوبایي حکومت بیان هم ما ته ښه ښکاره شو، لکه هغې هم دا ویلي دي که هغوی بالفرض دی کې ګوتې وي موږ هم احتجاج کوو، ښه خبره ده، دا ښه اقدام دی. او عام مسلمانان دی کې د پارټۍ نه هټ کر بالاتر پارټي زموږ وروسته او پیغمبر هم مخکې دی، پارټي لیډر هم وروسته دی او رسول الله مبارک د هر چا نه بالاتر، د خپل ځان نه د خپل پلار نه او د خپل بچی نه به هم زیات محبت او مینه به ورسره لري. خو خیر افسوس راځي په دې ظالمانو حکمرانانو. تا یو ښځې د پیغمبر علیه السلام هڅه وکړه نو ستا غاړه خو د اخلاص سره جج پانسي ورکړه، مردار یې که دغلته چې نیکنامي دې راشي. نو پرېږدې ښه دا څومره ظلم دعا کوې چې الله زمونږ په حال رحم وکړي، الله مونږ د فتنو نه وساتي، خدای زمونږ ایمان مضبوط کې، زمونږ د جماعتونو حفاظت وکړي، زمونږ د مدرسو د حیا او د عزت او د عام مسلمان حفاظت وکړي، خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه نوره سیوا کړي. الہ العالمین څوک چې د پیغمبر علیه السلام د ناموس او د هغې د عزت حتی کې ځمکه پې ډکه کړي چې تباه او برباد کړي، او چې انګریزان خوشحالي خدای ته انګریزانو سره ملګري کړي او زمونږ دا وطن ته اخلاص کړي. الله زمونږ د دې ملک نه او خدای د افغانستان نه او د عراق نه د دې ټولو اسلامي ملکونو دا کافر پلید ذلیل او رسوا وباسئ او د مسلمانانو ملکونو ته خدای په خیر خالي کړي. الہ العالمین زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي، خدای زمونږ د حکمران طبقې سوچ مکې او مدینې ته کې او سوچ یې د قرآن او د احادیثو مطابق کې. الہ العالمین زمونږ په حال رحم وکړي، مریضانو لم شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي.